تدې درس نه مخکې مونږه د هغې حروفو تذکره کړې وه چې کم حروف په فعل مضارع کې صرف معنوي عمل کوي او په فعل مضارع کې لفظي عمل نه کوي. نو د هغې په سلسله کې مونږه د سین او د سوف ذکر کړو چې سین او سوف دا خو په فعل مضارع کې لفظي عمل نه کوي خو په مضارع کې معنوي عمل کوي، یعنی مضارع د استقبال سره خاص کوي. بیا سین د استقبال قریب د پاره راځي او سوف د استقبال بعید د پاره راځي. د نن نه به مونږه د هغې حروفو او د هغې الفاظو ذکر کوو چې کم حروف په فعل مضارع کې لفظي عمل هم کوي او په فعل مضارع کې معنوي عمل هم کوي. نو صاحب کتاب ته دغې حروفو درې قسمه دای ذکر کړي دي. لومبی قسم هغه حروف چې هغه فعل مضارع له جزم ورکوي. دویم هغه حروف چې هغه فعل مضارع له نصب ورکوي. او دریم نمبر نون تاکید هغه چې د هغې د وجې نه په فعل مضارع کې کم تغیرات او کمې تبدیلۍ راځي د هغې ذکر به هم کوي. نو په دې درې وړو قسمونو کې لومبی قسم دی حروف جازمه او دا 15 حروف دي: ان، لم، لما، لام امر او لای نهی. دا 15 حروف دا چې کله به فعل مضارع باندې داخل شي نو دا فعل مضارع له جزم ورکوي. تدې د تفصیل ذکر کولو نه مخکې د فعل مضارع گردان چې مونږه به کم 3 حصو کې تقسیم کړی چې دغه تقسیم دا زمونږه په ذهن کې وي. لومبی حصه دا وه چې 15 صیغې، یعنی هغه 15 صیغې چې د هغې په آخر کې عام طور باندې پیش وي. او هغه 15 صیغې دا دي: واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. مثلا یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. دویم نمبر 9 صیغې، یعنی هغه 9 صیغې چې د هغې په آخر کې نون اعرابي ده. په هغې کې 4 د تثنیې صیغې وي، 2 د جمع مذکر وي، 1 د واحد مؤنث حاضر وه. یعنی یضربانی، تضربانی، 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 یضربون، تضربون او تضربین. او بیا وي 2 صیغې، یعنی هغه 2 صیغې چې په کوم کې نون د جمع مؤنث دی، یا هغه 2 صیغې چې هغه مبني دي. یو د جمع مؤنث غایب صیغه وه او بله د جمع مؤنث حاضر صیغه وه، یعنی یضربنا او تضربنا. نو کله چې دا حروف جازم د فعل مضارع په گردان باندې داخل شي نو هغه 15 صیغې چې د کومو په آخر کې پیش دی نو دا حروف دغې صیغو له جزم ورکوي. مثلا د یضربو، تضربو، تضربو، اضربو او د نضربو نه به شي لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب. نو د فعل مضارع په کومو صیغو په آخر کې چې پیش دی نو هغې له دا حروف دا جزم ورکوي. لم هم ورکوي، این هم ورکوي، لمای هم ورکوي، لام امر هم ورکوي او لای نهی هم ورکوي. او هغه 9 صیغې چې د هغې په آخر کې نون اعرابي ده. او بیا مونږ ویلو چې دغه نون اعرابي په 4 صیغو کې مکسور ده او په 3 صیغو کې مفتوح ده. نو چې کله دا حروف جوازم په دغه 9 صیغو باندې داخل شي نو تدې د آخر نه به دغه نون اعرابي ده به غورځوي. مثلا د یضربانی، تضربانی، تضربانی، تضربانی،
یضربون تضربون او تضربین. په دې باندې مونږ لم داخل کو نو مونږ بیا داسې وایو لم یضربا لم تضربا لم تضربا لم تضربا لم یضربو لم تضربو او لم تضربی. نو دغه نون اعرابي دایته وګرځوله. او کومې دوه صيغې دي د جمع مؤنث والا، یعنی کومې دوه صيغې مبني دي نو هغه به په خپل حالت باندې برقرار وي. نو موږ به داسې وایو لم یضربنا لم تضربنا یا لیضربنا لتضربنا، یا په موږ لاینه داخل کو لا یضربنا لا تضربنا. نو خلاصې دا شو چې کله حروف جازم دا به فعل مضارع په گردان باندې داخل شي نو د کومو 5 صيغو په اخر کې پیش ته دغه پیش لبا جزم ورکي، او هغه و صيغې چې دغه په اخر کې نون اعرابي ده دغه نون اعرابي به غورځي، او په 2 صيغو کې کوم چې مبني دي په هغه کې به عمل نه کوي. دویم قسم دی حروف ناسبه، یعنی هغه حروف چې هغه فعل مضارع له نصب ورکي. نو دلته به مونږه د خلاصې په تور باندې دا خبره ذکر کو چې د فعل مضارع د تقسیم مونږه کم کړی دی. نو پاغي په 2 حصو کې حروف جازم او حروف ناسب دا یو شانت دي، یعنی څنګه چې وو صيغولا حروف جازم او جزم ورکاو، وو صيغونه نون اعرابي غورځوله او په 2 صيغو کې عمل نکاو. هم دغه تفصيلات دا په حروف ناسبه کې هم دي چې کله حروف ناسبه په فعل مضارع باندې داخل شي نو د وو صيغونه نون اعرابي غورځي، په 2 صيغو کې عمل نه کوي، او هغه 5 صيغې چې دغه په اخر کې پیش دي نو هغه له دغه حروف ناسبه نصب ورکي یعنی زبر ورکي. نو ته دغه 5 صيغو مثالونه بشي لن یضربا لن تضربا لن تضربا لن ازربا او لن نضربا، او د وو صيغونه نون اعرابي غورځي. دغه مثال بشي لن یضربا لن تضربا لن تضربا لن تضربا لن یضربو لن تضربو او لن تضربي، او د 2 صيغې په خپل حالت وي یعنی لن یضربنا او لن تضربنا. نو د حروف جازمه او د حروف ناسبه عمل صرف په دې 5 صيغو کې مختلف دي چې د کوم 5 صيغو په اخر کې پیش دي نو حروف جازمه ولا جزم ورکي او حروف ناسبه ولا نصب ورکي زبر ول ورکي. او دا دویم کم قسم دی نو څنګه چې حروف جازمه دا غن نون اعرابي غورځي نو حروف ناسبه هم نون اعرابي غورځي. او کم دریم قسم چې دی نو پاغي کې چې څنګه حروف جازمه عمل نه کوي نو د قشند حروف ناسبه پکې هم عمل نه کوي. بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے مضارع پر آنے کی وجہ سے مضارع کے صیغوں اور معنی دونوں میں تبدیلی ہوتی ہے. د مضارع په صیغوں کی او داغه په معنی کی دواړو کی تبدیلی کوي. وہ حروف جو مضارع کے لفظوں اور معنی دونوں میں تبدیلی کرتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. نو بیا په 3 قسمونو باندې دي، یو د حروف جازم، دویم د حروف ناسب او دریم د نون تاکید. نړمبه د حروف جازمه ذکر کړي. یہ 5 حروف ہے، دا 5 حروف دی. کم کم دی؟ ان دے، لم دے، لما، لام امر او لائنہ. یہ حروف فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور اسماء شرطیہ جازمہ بھی جزم دیتے ہیں. نو دا 5 حروف هم فعل مضارع له جزم ورکي، او کم نور اسماء شرطیه دي داغه ذکر به هم راشي هغه هم فعل مضارع له جزم ورکي. لم مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے، یعنی کم د 5 صيغو په آخر کې پیش دي هغه له جزم ورکي اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، او د وو صيغونه نون اعرابی غورځي او په 2 صيغو کې عمل نه کوي. او کم معنوي عمل له لفظي عمل خو مونږ ذکر کو، خو معنوي عمل مونږه د لم ذکر نکو. نو لم چې کله فعل مضارع باندې داخل شي نو مضارع د ماضی منفی په معنی باندې کوي. وی خو مضارع لیکن هغه د ماضی منفی په معنی وي. مثلا لم يفعل، هغه کار نه دی کړی. نو دلته د لم د مضارع دای د ماضی منفی په معنی باندې کړه، یعنی په ماضی معنی باندې هم کوي او بیا په ماضی کې نفی هم پیدا کوي.
او که دلته مونږ وګورو نو دا لم یفعل دا لومبۍ صیغه ده، دا په اصل کې وایي یفعلو، دقه شانتې یکتبو، نو لم دیله جزم ورکړی دی. لم یفعل لم یکتب نو دا د ماضي منفي په معنا باندې به وي، هغې لیکل نه دي کړي. لم یکتبو هغې لیکل نه دي کړي. بالکل ایسے ہی جیسے ما کتبه ما فعل، لکه څنګه چې مونږ ما کتبه او د ما فعل معنا ده، دقه شانتې د لم یفعل او د لم یکتب معنا هم ده، د دواړو په معنا کې څه فرق نشته دی. اس گردان کو فعل جهد بلم کہتے ہیں. په کم فعل مضارع باندې چې لم داخل شي، مثلا لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، دې ته به مونږ بیا نفي جهد بلم وایو. د نفي جهد بلم گردان، مثلا که تا ته څوک وایي چې ته ماته د نفي جهد بلم گردان وایه، نو ته به په فعل مضارع باندې لم داخل کی، لکه لم یسمع، لم یسمعا، لم یسمعو، لم تسمع، لم تسمعا، لم یسمعنا. نو د حروف جازمو په باره کې مونږ دا خبره وکړه چې 5 صیغو له دا جزم ورکوي، یعنی سکون، او د 2 صیغو نه نون اعرابي غورځوي، او په 2 صیغو کې عمل نه کوي. او بیا خصوصا د لم متعلق مونږ دا خبره وکړه چې کله دا به فعل مضارع باندې داخل شي نو دا فعل مضارع د ماضي منفي په معنی باندې کوي. اوس د حروف ناصبه ذکر کوي. حروف ناصبه باندې یعنی زبر دینے والے حروف، او دا سلور دی: ان، لن، کی، اذن. ان، لن، کی، اذن. یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو نصب دیتے ہیں. داغی تفصیلات مونږ ذکر کړل، صاحب کتاب په خپل به هم داغی وضاحت کوي. 5 صیغو له نصب ورکوي، د 2 صیغو نه نون اعرابي غورځوي، او په 2 صیغو کې عمل نه کوي. یہ صرف حرف لن کو بیان کیا جاتا ہے. صرفیان عام طور باندې د لن نه بحث کوي، او د نور ابحاث د عام طور باندې په نحو کې وي. نو فرمائی یہ صرف حرف لن کو بیان کیا جاتا ہے. بقیہ معلم العوامل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. نو وی لن مضارع کے آخر کو فتح دیتا ہے، یعنی کمی 5 صیغې دي چې کومو په آخر کې چې پیش دی نو هغې له فتح ورکوي، اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، د 2 صیغو نه نون اعرابی غورځوي. اس معنوی کا معاملہ دے، اور نفی تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے اور مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. لن چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي نو یو دادا چې په مضارع کې نفی تاکید پیدا کوي، یعنی یو پکې نفی پیدا کوي، دویم په نفی کې تاکید هم پیدا کوي، او دریم د استقبال سره یې خاص کوي. مثلا لن یفعل، هغه به چرې هم دا کار اونکي، هغه به چرې هم دا کار اونکي. نو اوس وګورئ د یو خو پکې د استقبال سره خاص کو، موجوده زمانه یې ختمه کړه، دویم دا چې نفي پکې هم راوستله، او دریم دا په دې نفي کې تاکید هم راوست چې هغه به چرې هم دا کار اونکي. دویم لن یکتبه، هغه به چرې هم لیکل اونکي، مونږ وایو چرې هم، او په اردو کې دا وایي هرگز، وہ ہرگز نہیں لکھے گا. سلائڈ نمبر 137 د نفی جهد بلم گردان کوي. د نفی جهد بلم نو لومبه ساده د مضارع گردان دی: یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تفعلوا، تفعلان، یفعلنا، تفعلوا، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلوا او نفعلوا. نو اوس په دې باندې لم داخل کړی دی په دې دویم کالم کې. نو که تاسو وګورئ نو د 5 صیغې چې کوم باندې پیش دی دا به ترې مونږ جدا کو: یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. په دې باندې اوس مونږ جزم لم داخلو. نو لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل او لم نفعل. بیا د 2 صیغې نون اعرابي والا: یفعلانی، بیا د مثلا موږ په آسان ترتیب وایو، اول به تثنیه وایو: یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. بیا 2 د جمع مذکر: یفعلونا، تفعلونا، الو د واحد مؤنث حاضر: تفعلینا. نو لم دې ټولو نه نون اعرابي غورځولی دی. نو دا صیغې شوي: لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم یفعلو، لم تفعلو او لم تفعلی. او کومې 2 صیغې دي د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر.
یفعلنا او تفعلنا دا په خپل حالت باندې برقرار دي، یعنی لم یفعلنا او لم تفعلنا، او په آخر کې هم وضاحت کړی دی چې کوم د نونی اعرابي صیغې دي نو په آخر کې ورته لیکلي 1 2 3 4 5 6 7 دا اووه صیغې دي، او چې کوم د پیش والا دي نو هغې ته لیکلي دي آخر کو جزم دیا، آخر کو جزم دیا، او چې کوم د جمع مؤنث والا دي نو هغې آخر کې لیکلي نون ضمیر موجود ہے، او معنا کې به هم موږ به د ماضي منفي معنا کوو، یعنی هغه یو کس کار نه دی کړی، هغه دوو کسانو نه دی کړی، هغه ټولو نه دي کړي، دغه شانتې به موږ معنا کوو. اوس راځو موږ سلاید نمبر 138 د مجهول گردان. نو د معلوم او د مجهول په گردان کې څه خاص فرق نشته دی، خو څنګه چې د مضارع مجهول گردانو دقه شانتې به د نفي جهت بلم د هغې مجهول هم گردان وي، خو شروع کې به صرف مونږ لفظ لم راوړو، لکه لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل او لم نفعل. نو چې چاته د یفعلو او د یفعلو گردان یاد وي نو هغې ته به پکې څه مسله نه وي. نو تر دې ځای پورې چې دا کم بحث مونږ وکړو نو په دې کې مونږ د لم ذکر وکړو، د هغې خلاصه زه یو ځل بیا بیانوم چې کله لم دا په فعل مضارع باندې داخل شي نو چې کومو پنځو صیغو په آخر کې پیش دی دغه پنځو صیغو له جزم ورکوي، د کومو اوو صیغو په آخر کې نون اعرابي دی د هغې نه نون اعرابي غورځوي، او چې کومې دوه صیغې مبني دي په هغې کې عمل نه کوي. معنوي عمل یې څه دی چې مضارع د ماضی منفی په معنی باندې کوي. نو دا خلاصہ شو. وہ سلائڈ نمبر 139 حرف لن کی وجہ سے مضارع میں تبدیلی. نو نمبر 1 مضارع کے جن صیغوں پر ضمہ ہے ان کو فتح دیتا ہے، چې کومو پنځو صیغو په آخر کې ضمہ ده نو هغې له فتح ورکوي. نمبر 2 جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے د اوو صیغو نه نون اعرابي غورځوي. او دریم نمبر چې کومې دوه صیغې مبني دي یعنی د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر په هغې کې څه عمل نه کوي، هغه به په خپل حالت باندې برقرار وي. څلورم نمبر معنوي عمل، معنی میں نفی تاکید پیدا کرتا ہے اور زمانے مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. سلائڈ نمبر 140 لومبی د مضارع ساده گردان کړی دی، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا. نو په دې کې به لومبی مونږه د 15 صیغې ته جدا کړو، په کومو په آخر کې چې پیش دی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. اوس په دې باندې مونږ لن داخلو نو دا له به نصب ورکوي، نو مونږ به داسې وایو لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن افعل او لن نفعل. او د کومو اوو صیغو په آخر کې چې نون اعرابي ده نو د هغې ځان له حکم دی، دغه نون اعرابي دا به ترې غورځوي، نو دا به شي لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن يفعلوا، لن تفعلوا، لن تفعلي. او چې کومې دوه صیغې مبني دي نو هغه به په خپل حالت باندې برقراري، لن يفعلنا او لن تفعلنا. بیا لاندې سلایډ نمبر 141 نو دې کې د مجهول گردان دی، نو هغه هم بالکل آسان دی، څنګه چې د مضارع مجهول گردانو هغه شانتي دلته هم دی، خو فرق دا دی چې لن پنځو صیغو له نصب ورکړی دی، د اوو صیغو نه نون اعرابي غورځولي ده او په دوو صیغو کې عمل نه دی کړی. نو لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلو، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلنا د اخره پورې گردان دا بالکل واضح دی.